ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دو قسم معاملات، یو ضابطه وی او یو رابطه وی. د حاکمانو تعلق د خپل رعیت سره دا د ضابطي وي، او د مور پلار رابطه د بچو سره دا د مینې او د محبت او د شفقت وي. حاکم خو باقاعده امر کوي چې دا کار وکړه، د هغه ما تحت هغه کار ونه کړي نو باقاعده سزا ورته ورکوي. دې ته ضابطه وایي. هغه د قانون مطابق کاروائی کوي. یو رابطه ده، استاد د خپل شاګرد سره د رابطې وکاله وي. د واړه واړه بچي استاد ته ناست دي، استاد په ډېر مینه ورته قلم جوړ کړي، بیا څه قلم استاد نیولی څه ماشوم ته په لاسو کې ورکړی چې داسې به الف لیکي، داسې به بي لیکي، داسې به تی لیکي، ډېر په مینه هغه وړوکي بچي ته باقاعده د قلم نیولو چل ښیي. چې قلم خلک داسې جوړوي او بیا داسې نیسي او بیا داسې لیکل کوي، څو ځله ورته هغه یو ټکی لیکي، څو ځله ورسره یو ټکی وایي. دې ته وایي رابطه. یا مور او پلار هم د بچي سره د رابطې نه کار اخلي، ډېر په مینه باندې د بچی تربیت کوي. یو هندو بچیانو هغه بچی ته تپوس کوي داجی دا څه دي، چې دا کارغه دی. لږ ساعت پسې بیا تپوس کو چې دا کارغه دی، او د هندو باقاعده لیکل ډېر روان خلق دي. دا غلط ماشوم تپوس کو هغه به ورته ډېر په مینه وي بچی دا کارغه دی. ډېرې خبرې بیا دا پلار چېرته بوډا شو، کارغه راغلی او د دوی امتحان یې اخیستی وي، بچی داسې دي وي کارغه. بیا یې ورته وي درېیم ځل وي خو درته وایم کوڼې څه وی بچی تاسې وړوکی تا ما نه نهه ځله تپوس کړی او ما هر ځل ډېر مینه درته باقاعده جواب درکړی. نو مور او پلار بچو سره ربط او تعلق کوي. بچی څومره ځله یو خبره کوي، مور او پلار په هغې نه غوسه کېږي، بلکې لا څه خوشحالېږي چې یاره زما دا بچی دا ټکی زده کړي. پلار بار ورته وایي دا پلانکی شی دی، دا پلانکی شی دی، بلکې تپوسونه دې کوي پوزه دې کوم دی، هغه په پوزه ګوته کېږي، سترګې دې کمې دي، داسې دي داسې دي. نو مور او پلار په بچي باندې مینې د رب او د تعلق په بنیاد هغه تصویرونه ښیي. دغه رنګې استاد خپل شاګرد سره ډېر په مینه او محبت باندې اخلاق ښیي، لیکن حاکم هغه د ضبط نه کار اخلي. یو تاړهدار خپل سپایي ته آرډر کوي چې دا کار وکړو، کونې کې باقاعده سزا ورکوي. یا د هغه نه بل رب العالمین جل جلاله په بندګانو باندې د مور او پلار نه زیات مهربانه دی. حد درجه الخلق عیال الله. دا ځای په قرآن مجید کې نو ګورئ چې د رب العالمین نومونه
د رحمان او د رحیم بار بار ذکر کیږي. ډیر مهربانه حد درجه بخونکې او دا هدایت هم چې الله تعالی کوي دا د رحمانیت او د شان کریمانه هغه دلیل دی. الله تعالی بندگانو ته باقاعده لاره ښیي لاره چې زما دا بندگان د جهنم د عذاب نه بچ شي. ځای په ځای یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مومنانو تقوا اختیار کوي، پرهیزګاري اختیار کوي. او بیا د هغې مختلفې طریقې دي. کله ورته وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، مومنانو ښې خبرې کوئ، درستې خبرې کوئ، رښتیا وایئ، دې ته قول سدید وایي. قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ژبه چې خوږه خوږه ژبه باندې د تکبیراتي، تسبیحاتي، تحلیلاتي، د قرآن مجید تلاوتي، د خدای حمدي، د رسول الله نعتي، دا ټول قول سدید دی. نو چې قول سدید کوئ نو اعمال مو بالکل درست دي. دا ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. چې ژبه خوږه خوږه ټول خلک به خپلواني، او چې نه ترخی ټول خلک به دشمناني. قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى. ښې خبرې او بخنه دا د هغه خیراتونو نه ښه ده چې پیغور ورکې. خلکو سره ښېګړه مو ته بیا پیغور ورکې لري مړه تا سره ما دا کړي. نو خوږه ژبه دا څومره خوند کوي چې نه ترخه ژبه وي. نو دا ژبه ګوره بیا بلام ده، که چاته دې کندله وکړه نو بیا هېرېږه چېرته مړ دې نه کي. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. د نیزې زخم جوړ شي، د چړي او د چاقو زخم جوړ شي، لیکن د ژبې زخم هغه نه جوړېږي چې چاته دې ترخه خبره وکړه، چاته دې د مور او پلار کنځل وکړه نو بیا ترې ځان ساته. شاعر وایي پر هر د نیزې ښه ده چې به جوړ شي په دارو، ولې بد پر هر د ژبې چې د عمره سره سم دی. او فارسی شاعر وایي جراحات ثنا بد بدارو ولې جرح زباره نیست دارو. نو دا ژبه چې قول سدیدي د ډېرو مصیبتونو نه به بچي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. رسول الله مبارکم فرمائی من یضمن لی ما بین لحییه وما بین فخذیه اضمن له الجنه. څوک چې ما ته د دو خبرو ضمانت راکړي، رسول الله وایي زه ورته د جنت ضمانت ورکوم. یو دا ژبه چې د دې بین لحییه دې هډوکو په منځ کې ده، چې ما ته د دې ژبې ضمانت راکړي چې هغه به دغه ژبه په ناجایزو خبرو کې نه استعمالوي، او شرمګاه دا به په ناجایزو ځایونو کې نه استعمالوي. زه ورته د جنت ضمانت ورکوم. نو ما دا عرض کولو چې رب العالمین په بندګانو باندې حد درجه مهربان دی، او د هغه تمام قوانین هغه د رحمت او د مینې او د محبت دي. کله ورته وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اے مومنانو حق تقوا په ځان کې پیدا کړئ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. چې مرګ راځي او د اسلام په حالت کې د مرګ راشي. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انسان چې په کوم حالت مړ شي هم په دغه حالت په د قیامت پر ورځ یو سړی جومات ته را روان دی او پرېوتو مړ شو،
یو سړی حج ته تللی دی په مینا او مزدلفه او عرفات کې مړ شو د قیامت پر ورځ به د احرام په جامو کې پاسي یو صحابي دغسې د حج احرام تړلی او مړ شو رسول الله به دغسې دفن کوي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا دی به د قیامت پر ورځ چې پاسي د په جو به تلبیه وي دی به لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك یو سړی روجی په حالت کې د مړ شو یو سړی د قرآن مجید تلاوت کوي مړ شو چې د قیامت پر ورځ پاسي د قرآن مجید تلاوت په کوي نو څومره ښه پیشي به یې د الله تبارک وتعالی په دربار کې چې یو سړی شراب څکي او مړ شو یو سړی زنا کوي او مړ شو یو سړی غلا کوي او غلا کې وویشتی شو مړ شو هغه حالت کې به چې الله وایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون اسلام په کارونو کې که مړ شوي او د قیامت پر ورځ دی الله تعالی دوباره ژوندی کوي نو په دغه حالت کې به پاسې نو دا څومره ښه مرګ دی ډېر کسان داسې دي چې سجده پرېوځي او وفات شي د پیر سبا محترم قاضي عبدالرقیب صاحب رحمت الله علیه عالم لوی امام سالپور په جماعت کې موزې کولو سجدې ته لاړو او بیا سر پورته نه کړو مقتدیان حیران وو هغه قاضي صاحب خو ډېره اوږده سجده وکړه او مقتدي ډاکټر و هغه موږ مات کړو چې ویې کتو بیا وفات و دا ډېر ښه مرګ دی دا ډېر ښه مرګ دی زموږ استاد شارپین صاحب صاحب لوی منطقي و د منطق د اکثر کتابونه ورته یاد وو مونږ ته به ساره د قاضي حمدالله وي حمدالله او قاضي کتابونه بالکل استاد وو هغه زمانه کې دارالعلوم حقانیه د حضرت صاحب په جومات کې وو حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په جومات کې دارالعلوم حقانیه وه استادان باغې کې ناستو هغه به اکثر سحر وختي د حمدالله کتاب دا د منطق کتاب دی هغه وی حج به کوم نو بیا که واده مې خو واده یې نه و کړی حج ته لاړو په مینا کې خوب ویني سار ملګرو ته خوب بیانوي چې بېګا خو مې ډېر عجیبه خوب ولیدو وی څنګه چې داسې یوه کنده ده او د انوارو نه ډکه ده هغې کې د الله تعالی انوار دي زه هم ورته کوز شوم زمونږ د کلي یو حاجي صاحب و حاجي شفیق صاحب الله دې وبخښي هغه بلا حجونه کړي هغه هم ورسره و ای مولوي صاحب بیا د کندې نه راښتی مې او که نه وې راښتی خو نه یم جوړې مونږ نه مینا کې پاتې کېږي وی جوړل زه به دومره خوش قسمته یم چې الله تعالی زما د مینا مرګ راولي اگر د جمراتو ویشتلو ته ورغلل مینا کې خلک جمرات ولي ای شیطانان دی هغه ولي دلته کیسل کې شیطان ابراهیم علیه السلام ته راغلی او چې زوی هم څو کاله علی کله به اسماعیل علیه السلام ته راغی چې پلار خو دې حلالولو ته بوځي ابراهیم علیه السلام خوب کتلی او چې دا بچی دې ذبح کړه قرآن کې عجیبه قصه ده نو تر قیامته پورې خلک هغه ځایونو کې باقاعده هغې سلو تکاڼې ولي چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه سنت تازه کړي دغه ورځ دا ملګري چې لاړل او شیطان یې ویشتو نو زموږ استاد سید احمد بن شارپین صاحب یک صاحب باندې مشهور و ان په دغه ځای کې هارټ اټیک وشو وفات شو مکه ځای کې وفات شو چې په قیامت په ورځ پاسي نو ملبین د پاسي ملبین ډېر زبردست مرګ دی د ځان کړن په وخت کې دا شیطان سړی دوکه کوي د دې وجې نه ښه دا ده چې دا چا ځان کړني نو اوبه ورته ورکوه هغه وخت کې انسان باندې سخته تکه وي او ډېر د ځان کدن وخت دا ډېر سخت دي
شیطان سره گمراه کوي چې یو بوټو به در کوم شابه زما عبادت وکړه او یو سړی چې عین هم دغه وخت کې شیطان ولي او د روح پرواز وکړي دا څومره ښه موت دی. قاضي ابو یوسف چې د امام ابو حنیفه په شاګردانو کې لوی شاګرد دی او د هارون الرشید د لوی حکومت چیف جسټس و، رئیس المحاکم الشرعیه دا جوړه ده. طالبان تپوس ته تللي قاضي ابو یوسف د خپلو شاګردانو نه تپوس وکړو چې هلکه طالبانو د یو مسلې تپوس درنه کومه په مینا کې چې سړی شیطان ولي دا ماشین ښه ده که راکبن ښه دی؟ یعنې چې سړی خیبلی وي او که نه په اس باندې یا په اوښ باندې سوري چاوی ماشین ښه دی چې دغسې په ځمکه ولاړي چاوی راکبن چې سوري طالبانو چاوی ماشین چاوی راکبن. قاضي ابو یوسف ورته وایي چې د کوم غم یې نه پس رنګ یې وي هغه ماشین ښه ده. نمره اولا چې سړی لومړنی شیطان د دې نه وروسته دویم شیطان ولي نو دا پیاده ښه ده ځکه مسله ده چې لومړنی شیطان ولي نو خانه کعبې طرف ته به مخکې دعا به غواړي او بیا دویم شیطان چې ولي هغې نه پس بل شیطان هم دی نو هغه هم پیاده ښه ده او آخرنی که راکبن ولیده چې هغه مال به هغې نه پس بیا دعا نشته. خیر دغه مسله چیړلې وه طالبان بهر ته راووتل. نور طالبان د خپل استاد تپوس ته راغلي وو هلکه څنګه دی استاد وي ښه دی موږ نه خو امتحان یې واخېستو وي د څه د دې مسلې د کور نه ماشومانو رامنډه کړه چې قاضي ابو یوسف صاحب وفات شو څومره ښه مرګ دی. قاضي ابو یوسف کستل دا مسله شروع کړې وه چې شیطان ته پته ولګي چې د ځنکدن په وخت کې ستا د ویشتلو باره کې مسلې هغه د طالبانو نه چې کوم دی نو تپوس کومه. رب العالمین جل جلاله وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یو انسان دی وګوري چې د قیامت ته سحر د پاره څه تیاری کړی دی څومره د الله تعالی د مینې او د ربط او د تعلق باقاعده خبرې دي. نو ما چې کوم آیت تلاوت کړو دی کې الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو قوا انفسکم خپل ځانونه بچ کړئ واهلیکم خپل اهل او عیالم بچ کړئ خپله بیبي خپلې خویندې خپل وروڼه خپل بچي دا هم بچ کړئ نارن د دې لوی اور نه. طالبان په دې پوهېږي نارن کې تنوین د تعظیم لپاره دی نارن عظیما د دوزخ اور دا ډېر لوی اور دی جهنم د اور تاو دنیا د اور نه 80 درجې زیات دی 80 درجې هغه لوی اور نه ځان بچ کوي او هغه اور داسې نه دی وقودها الناس والحجاره هغې کې د کافران سوځي او د کافرانو بوټان به سوځي هسه معمولي اور نه دی. په هغې داسې فرشتې دي چې هغې په چا باندې بیاړه نه سوځوي ملائکة غلاد شداد لا یعصون الله ما امرهم. الله تعالی په اوامرو کې ذره تاخیر هم نه کوي. نو الله تبارک وتعالی څومره مهربانه دی په ځای باندې الله تعالی خپلو بندګانو ته د نجات د کامیابۍ د بخښنې خبرې کوي. ځانم بچ کوي و اهلیکم خپل اهل بچ کا خپله بیبي دې مونځ ته نه پاسي نو باقاعده مونځ ته یې پخوه بیبي مونځ کوه بچي باقاعده جومات ته راوله وروڼو ته باقاعده د نیکۍ تعلیم او تربیت ورکوه د ناکاره خبرو نه یې منع کوه دا په تا باندې لازمه دي. کلکم راع پیغمبر علیه السلام وایي تاسو کې هر یو سړی حاکم دی راعي دی نګهبان دی
وکلکم مسئول عن رعیته، او دا هر سړی نه به د خپل رعیت باره کې باقاعده تپوس کېږي. د بادشاه نه به د ټولې بادشاهۍ باره کې تپوس کېږي. که د ملک بادشاه وي دا د الله تعالی کوم قوانین د هغې حفاظت کړی، دا د ظالم لاس نیولی، دا مظلوم د ظالم د لاسه نه خلاص کړی، تا خلک د ناکاره کارونو نه منع کړي، د حاکم نه باقاعده تپوس کېږي. د علاقې د گورنر نه به د علاقې تپوس کېږي، د ډیپټي کمشنر نه به د ضلعې تپوس کېږي، او د یو تانیدار نه به د خپلې تانې باره کې تپوس کېږي. چې دا کوړي د تانیدار وي، هغه ته سزا ورکړې وه، تا قاتل نیولی و، نو که نه قاتل دې پرېښود، هغې په دی د بېګناه سړی نیولی و. د زرې زرې تپوس نه کېږي، د زرې زرې. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولتسألن يومئذ عن النعيم. الله وی تاسو نه به د نعمتونو باره کې باقاعده تپوس کېږي. تانیداري نعمت ته که نه چې یو سړی الله تعالی تانیدار کړی دی، یو لوی منصب یې ورکړی دی، یو سړی ډیپټي کمشنر کړی دی، یو سړي ته باندې د صوبې گورنري ورکړې ده، یو سړي ته د ملک واک ورکړی دی، گویا خلیفه او حاکم او صدر مملکت او وزیر اعظم دی، د ده نه به د دې نعمت باره کې تپوس کېږي، او د پلار نه به د خپل کور باره کې تپوس کېږي. چې ته د کور مشر وي، ستا ښځه وه، ستا لوڼه وي، ستا زامن وو، تا هغوی ته د نیکۍ لاره ښولې وه، د دې باره به تپوس کېږي. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. هر یو سړي نه به درئ، او خاص کر بیا په دې زمانه کې ډېر پلاران د بچو خیال نه ساتي، او بچي لګیا د فلمونو ته ځي، بچي لګیا د په مالت کې جواري لګېدلي، ویډیوګان دي، او څه بلا څه لډو څه بلا څیزونه دي، بچي لګیا یې هغې کې وي، سبا یې بچی لوشي غلي، ډاکه ماري، جګړې کوي، قتل کوي، جزې کوي، پلار یې په مصیبت باندې اړولی. دې باره کې به درنه تپوس کېږي. د په دې زمانه کې د بچو ډېر زیات خیال ساتئ. د فتنو زمانه ده، کافران دا کوشش کوي چې د مسلمان دا وړوکی نسل دا څنګه د په جرمونو کې مبتلا کړم او د قرآن مجید نه چې کمدنو لرې کړم. اولاد دا ګوره ډېر لوی نعمت دی، د دې نعمت دا باره کې به درنه تپوس کېږي. بلا خلک د څلور ودونه کړي دي، یو بچی هم نه کېږي، دې ارمان مړي چېره زما بچی به موشي. اولاد ګوره دا ډېر لوی نعمت دی، د دې نعمت شکریه دا ده چې د ده بهترین تربیت وکړه. دا وړوکی بچی د ده باقاعده پاسداري وکړه، ځان سره جومات ته راوله، کور کې ورته باقاعده دیني تعلیم ورکوه. او اکثر په دې زمانه کې دا واړه ماشومان دیني مدرسو کې داخل کا. هم بچی چې وړوکوالي کې قرآن مجید ووایي، د قرآن مجید د الفاظو رنګ د هغه په نه باندې وخېږي، انشاءالله به ګمراه کېږي. هغه د مور او پلار وفادار بچی وي، چې نه چې بچی دغسې پرېږدي، هغه دقسې لګیا دی ناکاره هلکانو سره، په ناکاره مجلسونو کې کښېني، نو ستا دپاره به لوی وبالي، د ټول قوم دپاره بیا وبالي. کوم هلکان چې په پوډرو باندې عادت شي، بیا د جومات قرآن مجیدونه پټوي، د جومات ګړۍ پټوي، د جومات ټټۍ چې ټوټۍ لګیا دی هغه پټوي. نو ما دا عرض کولو چې رب العالمین جل جلاله ربط او تعلق معامله کوي د خپلو بندګانو سره. ځای په ځای باندې الله تبارک وتعالی د تقوا حکم کوي. د قرآن په ابتدا کې الله تعالی وایي ذلک الکتاب، مخ د ځمکه کې یو کتاب دی، ګوره دا کتاب دی، ښه دا قرآن مجید. او ګوره یقین ولرئ دې کتاب کې د څه شک نشته، په دې کې شک مه کوئ. هغه عظیم الشان کتاب دی
متقیان یو لوی جماعت تیار کو تاسو دا کتاب ګوري تاسو به متقیان شئ. قرآن مجید ولئی د دې قرآن مجید معانی د دې مطالب او مقاصد دکې نو تاسو نه به متقیان جوړ شي. متقیان هغه دي چې په غیب باندې ایمان راړي. جنت نه دی لیدلې، موږ دوزخ نه دی لیدلې، موږ ملائکې نه دی لیدلې، موږ پولیس نه دی لیدلې، موږ د اعمالو تلل نه دی لیدلې، لیکن رسول الله فرمایي او قرآن فرمایي. موږ په قرآن دومره یقین دی چې قرآن الفاظ دا د کاڼي کرښه ده او د رسول الله فرمودات بعینه چې کوم دنو یقیني دي. اللہ تعالیٰ دے پدے قال اللہ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تقوی دیبا اللہ تعالیٰ پا مختلف مضامینو مختلف پیرایو کے اللہ تعالیٰ حکم کئی. یا ایوہ الناس، اے خلقو، خطاب عمومی دے. قرآن مجید کے کلا خطاب خصوصی بھی یا ایوہ الذین آمنوا خطاب خصوصی دے، یا ایوہ الناس اے خلقو خطاب عمومی دے. تقوی اختیار کی او یری گئی داغا اللہ تعالیٰ نے شتا سے پیدا کری، خلقکم سے پیدا کری، والذین من قبلکم مخینی خلقم تاسنا پیدا کرو، ستا فلار ستا نکا ستا غور نکا ستا ٹر نکا ستا پر نکا ستا چر نکا آدم علیہ السلام پوری دا طول سلسلہ ستا فلار نوینو سبا سنگویو ستا نکنوینو ستا فلارو سبا کم دیوی ستا غور نکنوینو ستا نکو فلارو سبا کم دیوی طول سلسلہ دا نعمتون ورطا اللہ تعالیٰ بیانی. ولی ستا فلار پا بینک سے پیچی کھلی کھڑی وی دا لس کا داخلو ما جماعت اللہ تعالیٰ یو غیرہ کی مفتقل لذی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا کھڑی لی. سادہ بدن کا کروڑوں روپوں زیاد قیمتی دے فتالو لگی سے نا جوڑ شی وی گردی کار نکلو پا لس لکے ورطا بلا گردو لگولا خو فٹ مشو مرشو سایو گردہ بیا پا لس لکا لگی یا دمرا قیمتی زرین بدن اللہ تعالیٰ تا در کڑے دے. خلقکم والذین من قبلکم اگا پروردگار چے پیدا کلگا خلق تے تاسو نمخ کیوں تقوی اختیار کئی. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اللہ غذاتے چزمکے در فرش کا غزدی که دا اور گونده گرمه وی یا دا بو گونده وی نو کم ده بده جوان کولو. غزمکی دا تلولی خطی پیدا کی پاگی کی لولی خریی وی پاگی کی لولی کلی وی پاگی کی سڑکونه وی پاگی کی چمونونه وی استاد زندگی تمام سامان پکی چکم ننو غرونه در تا پیدا کلگینا قیمتی لگی راڑی دا کنون غرونو کی دا دجیار درگیوی سڑے ورطا حیران شی ختمیگی نا غرونو نتاتا دا سیمٹو انتظام دے اساسا دا کانو دا چونی انتظام دے دا کانو انتظام دے اور دا پزمکی کی دا عجیبا ذخائر پیدا کر دا پیٹرول لی دا سارکول لی اور دا ڈیزل لی اور دا گیس دے دا طول کائنات ترتبہ اللہ تبارک و تعالی پیدا کر اور آسمان در تچت کو غیر دستور و ضرور در باندې را غردیږي نه دا آسمان دنیا در ته په اربون ستورګو مزین کو لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. دا آسمان دنیا چې موږ ته په نظر را دي اللہ تعالی وی فستور میں در ته مزین کو څومره خسته خسته د جماعت د چت باندې بلفونه خلکو لګولي وي قیمتی ستوري چستا کل جہان لگیا دے گا منور کئی پا کربنو بانی ستوری دی کربنو بانی ستوری او دستور حجم اغسطا دزمکن چکم دنو غٹتے. جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء
او بیا د باران انتظام هم درته وکړلو. الله حکم کی وریدې ته چې وورېږه. تاسو وایي د خټکو په میرا یو غړوس کې راغی خلک وایي جوړي هسې یو لوخړه ده. الله وایي وورېږه ټوله خټک نمک جمع شي هغه به بیا ناف کولی نه شي. هغه ورید چې کوم باران د خټکو په میرا وورئ ټوله کوړۍ دې وځي هغه به د ناف کې چې څو کروڑه منه دي. وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله تعالی دا غبو په ذریعه تاسو ته د ځمکې نه رزق پیدا کوي. دا غنم دي، دا جوار دي، دا وریجې دي، دا اوربشې دي او دا میوې دي. د دنیا نعمتونه الله تبارک وتعالی تاسو ته پیدا کوي. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. میوې ذکر کی دغه په نعمتونو کې میوه دا ډېر لوی نعمت دی. رزقا لکم دومره لوی لویو انعاماتو قضا دا ده چې ته د الله تعالی بندګي اختیار کې. فلا تجعلوا لله اندادا. الله سره شریکان مه جوړو. دا تمام نعمتونه د الله تبارک وتعالی د طرف نه دي. نو ما دا عرض کولو چې الله تعالی انداز کو ضربت په پیرای کې بندګانو ته د خپلو نعمتونو د خپلو لارو باقاعده تسکین کوي. الله تعالی تربیت بندګانو سره دا ضربت دی، دا د ضبط نه دی. که مور او پلار چې بچی ډېر په مینه باندې پوهیږي دارنګې الله تعالی خپل بندګان ډېر په مینه باندې پوهیږي. هره زمانه کې الله تعالی پیغمبران راولېږل او په هغې باندې آسماني کتابونه نازل کړل او بیا په آخره زمانه کې نبي آخر الزمان راولېږلو او په هغه باندې د قرآن مجید عظیم الشان کتاب چې کوم دی هغه نازل کړو. الله تعالی په دې آیت کې تاسو موږ ته تربیت کوي. قو بچ کوي انفسکم خپل ځانونه و اهلیکم و خپل اهل. خپل اهل بچ کوي د هغې ډېر لوی اور نه. وقودها الناس والحجاره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بچو باره کې ډېر لوی تلقینو حکم کوي. مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا. ماشومانو ته حکم کو چې د 7 کالو وي ځان سره جومات ته راوله. ها د 7 کالو نه کم ماشوم مه راوله. د 4 کالو ماشوم د 3 کالو ماشوم جومات ته مه راوله. حدیث کې راځي جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم. جوماتونه د وړو ماشومانو او د لیونو نه ساتئ. وړوکی ماشوم دی هغه واړه بول لوی بول د هغه قابو کې نه وي. جومات ته د راوسه ټول جومات په ګنده کې او لیونی هغه مکلف نه دی نو لیوني نه هم جومات ساتي. په جومات کې دا ګندګي کړې وي غریب په سود باندې نه وي. روایاتو کې راځي که نه رفع القلم عن 3. قلم د 3 کسانو نه پورته دی. یو الک او بل مجنون او بل نائم اوده. لیکن چې بچی د 7 کالو شي رسول الله وایي بیا ځان سره بوسه ولا مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا. د 7 کالو الک هغه بیا هوښیاري هغه اودسمات جومات کې نه کوي. هغه روانې په جومات کې نه کوي. هغه به جومات کې د مونځ طریقه زده کړي، د اودس طریقه به زده کړي. جومات کې به ملا صاحب د قرآن درس ورکوي. هغه به د قرآن درس ته کښېني. هغه باندې به د قرآن رنګ وخېږي. هغه به د مور او پلار دپاره وفادار بچی شي. هغه به د محلې دپاره وفادار نوجواني. یوازې خو کور نه ده که نه کوم بچی چې ناکاره شي هغه د ټول کلي دپاره عذاب وي. ناکاره بچی یوازې د مور او پلار دپاره نه د ټول مالت او د ټول کلي دپاره عذاب وي. خو غلي چرته چې لاړ شي غلا کوي، چرته چې لاړ شي قتل کوي، چرته چې لاړ شي ډاکې کوي. مونځ بچي راولئ او بیا وایي واضربوهم اذا بلغوا 10. چې د 10 کالو شي نو بیا به یې په راولئ که نه راځي. چپ پلار خپل زوی والی دی چې ته مونځ ولې نه کوې. دکان یې وایي ولې دکان ته نه ایستلی، ولې زمیندارۍ ته نه ایستلی. چې باقاعده جبرن هغه جومات ته راوله
اب جمعات کې د قران او د حدیث تعلیمات ذکی او وفادار بچي اب وفاداری دغه قران ویلي قران مجید کې الله تعالی د مور او پلار دې په حق بیانې قضى ربك الا تعبدوا الا اياه پرې څومره مهربان دی خپل عبادت نه پس الله تعالی د مور او پلار حق بیانې الله حکم کوي چې زمانه ما سوا د بل چا عبادت مکوئ وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره احسان کوه ښېګړه کوه د مور او پلار خدمت کوه د مور او پلار دعاګانې اله وبالوالدین احسانا یعنی واحسنوا بالوالدین احسانا القرآن مخکې وایي اما یبلغن عندک الکبر او ځوانا ته ځواني ستا په ځوانۍ کې ستا مور بوډۍ شوه یا پلار دې بوډا شو او کلاهما یا دواړه بوډاګان شو فلا تقل لهما اف اف ټکی ورته نه استعمالوي عربۍ کې د اف ټکی ډېر معمولي ټکی دی یو سړی دی او کار نه منع کوي همدا ماشوم ته وایي نه ما دا به ورته نه استعمالوي اف ټکی به نه استعمالوي او ولا تنهرهما رټی ما لکه یو سړی او ماشوم ورټي مور او پلار به نه رټي ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما قرآن وی موضوانا مور او پلار ته د ادب خبرې کوه مور او پلار سره د مینې او د شفقت خبرې کوه قل لهما قولا کریما تا سکول ویلې د څلورم کې سبق وی پنځم کې سبق وی بیا د جمع صیغه استعمالوه دا جي ستاسو طبیعت څنګه دی ته ورته ووایه ته ورته ووایه ستا د علم مقصد څه دی یو جټ کوئ نو هغه دې وایي لیکن تا خو څلورم پنځم هم ووایي او دارنګې شپږم اتم دې م ووایي نو بیا پلار ته د جمع صیغه استعمالوه دا جي ستاسو طبیعت څنګه دی والدې ته ووایه تاسو طبیعت څنګه ده دې ته قول کریم وایي د ادب کې چې خبره کوي جی قربان لبیک جی جی ورته کوي جی سوی جی سوی بعض هلکانو ته خبره کوي خبره یې نه اوري دا غویه ما ته خبره کوي که بل څه خبره کوي په دې باندې الله نیسي قول کریم دا دی چې ورته به لبیک وی دا جی حاضر یم که نه حاضر یم ډېر په مینه باندې د مور او پلار خبره چې کوم نو اوره ادب تقاضا وی مور او پلار ته به داسې په ادب ولاړې لکه یو مجرم باندې چې جرم ثابت وي او حاکم د حجاج ابن یوسف غوندې وي او جلاد ولاړي کلوغونه مجرم څه خبره کوي دا سر یې هلته غورځوي مور او پلار مخکې به داسې ولاړې راپې به هر دی مانه خفه نه شي وقل لهما قولا کریما او بیا هم قرآن بس کوي نه د مور او پلار ډېر حق ته نو مخکې څه وایي واخفض لهما ښکته که مور او پلار ته جناح الذل د ذلت هغه وزرې ځان ورته انتهایي ذلیله کړه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مولا زه خو د مور او پلار د احساناتو شکریه نشم ادا کولی ورته د خپلو خزانو نه یا رب العالمین خپل رحمتونه متوجه کړه مور او پلار زه وړوکی وي کړی یم د دی هغه بدله مولا ورکړي زه خو د دی بدله نشم ورکولی مور بچی 10 میاشتې په ګېډه کې دننه ګرځوي بیا چې پیدا شي په سینې لویوي په خپلو پېیو باندې لویوي او بیا چې ځوان هم شي واده مو کي خدای بیغم او دی مورې ولاړې په کوڅه کې چې خدای بچی مې نه دی راغلی خدایه خیر کې خدای په خیریت راولي نبی علیه السلام ته یو صحابي راځي ویلي چا سره خوب رسول الله ورته وایي امکه مور سره بیا تپوس کوي ثم من رسول الله ورته بیا وایي امکه بیا امکه په درېیم دل چې د پلار سره احسان کو مور حق هغه د حد نه چې کوم نه زیات د والدینو
حق به یو الک اله پیژني چې هغه جومات ته راځي که نه جومات ته راځي او جومات کې درسونه وي جومات کې به تبلیغي جومات راغلی تبلیغي جومات په باقاعده تعلیم کوي په تعلیم کې به دا خبرې هم راشي چې تبلیغي جومات سره هم لېږئ تبلیغي جومات کې ډېر لوی برکت دی یو بچی نیک شي یو بچی کې تقوا پیدا شي یو بچی کې دینداري پیدا شي نیغه لاره وپېژني ډېر هلکان دي چې هغوی ته د مونځ سبق نه ورځي کلمه ډېر خو خلکو ته کلمه سمه نه ورځي زما دا عرض کولو چې د اولاد ګوره ډېر خیال ساتئ و اهلیکم بچ کوئ خپل اهل و عیال اهلیکم کې د سړي ښځه د سړي بچي د سړي ټول خپل خپلوان هغه داخل دي امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوه نو ما دا عرض کولو چې الله تبارک وتعالی معامله د بندګانو سره د ډېر په مینه باندې ډېر په محبت قرآن هغه خپل تعلیمات چې کوم دنه ورکوي الله تعالی دې ستاسو زموږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کې د جمعې مبارکه ورځ ده الله تعالی د جمعې پر ورځ دعاګانې قبلوي دعا وکړئ چې الله تعالی د پاکستان په حال باندې رحم وکړي خدای دې ملک اسلامي نظام راولي د بجلی کمی دی دا پوره کړي هر چیز کې ګرانې دی پروردګاره دا ټول ګرانې لرې کړي پروردګاره تمام بیمارانو صحت و شفا کامله نصیبه کړي آفاتو آحاتو فتنو محنو د تمام مصائبو نه موږ او تمام مسلمانان محفوظ کړي یو هلک دی رئیس خان نومې دی پکینه کې معمولي غوندې بیماري ده او کویت تم دی دعا ورته وکړئ چې الله یې صحت نصیبه کړي او سفر د کویت الله تعالی آسان کړي خدای زموږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کړي پروردګاره زموږ آخره خاتمه په ایمان کړي خدای د نیکو اعمالو توفیق مو نصیبه کړي پروردګاره څومره علیه السلام چې بیماره دي ټولو صحتونه عافیتونه نصیبه وګرځئ مجاهدینو ته دعا وکړئ افغانستان باندې اور وریږي فلسطین او عراق او بیروت کې کافران په مسلمانانو اور وري خدای مجاهدینو ته فتح او کامیابی نصیبه کړي په قیدونو کې بلا زمګرونه د جیلونو دردناکې زندګۍ تېروي پروردګاره د قید و بند تمام قیدیان رها کړي کورونو ته سالمین او غانمین راولي پروردګاره د سواد ته امن هغه پایداره کړي کافرانو د ځان نه یو ډرامه مخکې ورځو کې جوړه کړه چې هغه د سواد طالبان یو ښځه وایي په درو مرو ورسو ډرامه وه چې یو ښځه په درو والی شي او دا خود مسلمانان اخباري ایډیټران او دا څومره مواصلاتي نظام یو لوی طوفان یې پورته کړو ټوله دروغ وه سړی حیران شي د اخبارو د ایډیټرانو ته دې چینلو ته یعنی مسلمان هغه لګیا د امریکا خوشحالۍ د دروغه پروپیګنډا تحقیق وشو دا ټوله ډرامه وه د دې دپاره چې د افغانستان مجاهدین بدنامه کړي نه اخبارات او ایډیټران مسلمانان تو که بېدینه خلق دی چې ډرامه جوړه کړي دې دپاره چې مجاهدین بدنامه کړي او والذین یحبون ان تشیع الفاحشه قرآن وایي کوم کسان چې دا خبره ښه ګڼي چې د بې حیایۍ خبرې خورې کړي دې دپاره ډېر دردناک چې کوم نو عذاب دی ځان نه یې ډرامه جوړه کړې وه حالانکې نه د هغې حقیقت ښه ده چیف جسټس د هغې باقاعده نوټس واخېستو چې راولئ دا کومه ښځه ده کومې ښځې هغوی د خوړو خبر دي او دا واقع خوړو سواد کې چېرته شوي نه ده تمام مسلمانان هم بیا یو آفت جوړ کړي چې دا څنګه وكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع دا دروغ ډیر دي چې خبرې تحقیق کې نه کړو تیم نشر کې چې دا څنګه دا ټول د دروغو پروپیګنډا هغې باندې مجاهدین لګیا دی باندې امئ چا چې دا پروپیګنډا کړي خدای تباه او بربادي کړي څوک چې د اسلام نوم بدنامئ او د نام مسلمانې دنه خو هغه هندو او سکه هم ښه دی تاسو زموږ د ټولو یا رب العالمین عقیده درست کړي اسلام باندې یا رب العالمین مسلمانان مضبوط مسلمانان کی معمولی خبره شروع شي خود مسلمانان اسلام جړی وي
قرآن اعتراضات شروع شي رسول الله تحریص اعتراضات شروع شي دا اسلام دا گپ پروردگارا مجاہدین فتح و کامیابی نصیب ہو گردے ہم نے دے ملک کی دمگا پجون اسلامی نظام راولی پدے ملک کی عدل راولی انصاف راولی ظلم و ستم دا تمام دنیا یا رب العالمین ختم وصلی اللہ تعالی على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.